فصل في العزيمة هي القصد إذا كان في نهاية الوكادة ولهذا قلنا إن العزم على الوتي عود وليس الأكبر غوري ورونم کا چکڑے وکرا عزیمت سمانا دا ذکر کو تعریف دا عزیمت کتاب والا لغوی تعریف ہم ذکر کرے اصطلاحی تعریف بے دا عزیمت اقسام سے بھی مخ کے فصل کی کتاب والا ذکر کرے لہذا منگے دوبارہ نہ ذکر کرو رخصت تعریف لغوی میں ذکر کرے مصنف اصطلاحی میں ذکر کرے رخصت پر چلو اقساموں کی دو اقسام ذکر کری مزدار ٹول فصل خلاصہ دا عزیمت په لغت کی قصد ویلے کی کہ قصد کم قصد چې هغه په انتهایی مضبوطیه کې بیا هغه قصد کا تر دې چې په اعظم لفظ سره سړی حانس کیږي قسم په شان دی قسم کې مزه ته مضبوطی کا هر څه پويږي به عزیمت په لغت کې څه ویلې کیږي قصد مطلق قصد نه مضبوط قصد تر دې چې دې کې مضبوطواله دومره پرود وي چې په لفظ د اعظمو سره سړی څه کیږي یعنی د اقسمو معنی ور کوي همدغه شان یو سړی د ښځې سره زهار کړي زهار او کله چې سړی ښځې سره زهار وکړي او به ورته رجوع وکړي په ده باندې غلام وغیره په لازمي کې که نه بلکې د غلام ازادول نه مخکې د کوم زهار کفاره ده دلته رجوع جایز هم نه وه که رجوع غواړي اول به کفاره ادا کوي لکه نفس عازم یې وکړو دا هم رجوع حسابېږي اگر که فعل یې نه دی کړی په دې ورسې ځکه دا نفس عازم دا دومره کامل تاکید پکې دی ګویا چې فعل وم شو اما تاسو ته ویلو چې سړي د زنا عزم وکړو عزم یو اراده دی یو عزم دی دا اوچته مرتبه ده نو په دې ګناهګاري کې هم العینان تزنیان په دې څه مطلب دی دغه معنی ده که نه چې عزم یې ورته کړی العزیمة هي القصد دا په لغت کې قصد ویل کېږي خو کوم قصد اذا كان في نهایت الوکادت هغه قصد چې هغه په انتهایی مضبوطیا کې ولهذا قلنا دغه وجه ده چې عزم کامل یعنی هغه قصد ویل کېږي چې هغه کې تاکید پروت وي موږ وایو ان العزم على الوتی عود في باب الزهار یو سړي عزم وکړو په وته باندې دا به عود حسابېږي یعنی رجوع چې هلکه ښځې ته رجوع وکړله دا په کوم ځای کې په باب د زهار کې لأنه ځکه د عزم چې دی مولوي صاحب نفس عزم کول کل موجود وایي چې فرشتې ورته رجوع وکړله موجود په شان دی فجاز یعتبر د عزم په شان د موجود دی نو موږ به دې له د موجود حکم ورکوو جایز ده چې دې له اعتبار ورکړلی شي د موجود عند قیام الدلالة علیه کله چې دلیل قائم شي په عزم باندې الخه د موجود حکم به ول ورکوو دا خو پوه شوی وایي پې که نه ولهذا لو قال دغه وجه دی که سړي ویل اعظم يكون حالفا دا داسې لکه چې ویل چې اقسم قسم خورم دا به حانس شي وفي الشرع عبارة عما لزمنا من الاحکام ابتداء په شرع کې چاته ویل کې ما تاسو مولوي صاحب د حسامي نه تعریف کړی و في احکام الشرع هو اصل منها غير اسم لما هو اصل منها اسم د عزیمت په احکام د شرع کې نوم د هغه حکم دی اسم لما وهو في احکام الشرع اسم په احکام د شرع کې دا نوم د هغه حکم دی هو اصل منها چې هغه به د احکامو کې څه وي اصل وي اصل معنی څه ابتداء مشروع وي دا څه نه ده چې ابتداء بل څوک مشروع څه عذر پیښ شول او بیا دا مشروع شو ابتداء 4 رکعاته عذر دې 2 رکعاته کوي ابتداء روزه وا عذر دې مریضي بس روزه منیسا دا اوس ابتداء نه دی ښه دا عذر د وجه نه دی نه دا به څنګه دا نوم د هغه حکم دی چې هغه اصل وي په احکامو کې اصل څه معنی ده ابتداء مشروع وي مقصود اصلي او تعلق د بندګانو د هزار سره نوی کتاب ولته وګورئ دغه مضمون دم ذکر کړي او په شرع عبارت د عبارت دی اما دغه حکم نه لازمنا چې به موږ لازم شوی دی من بیان کې د څه نه عبارت دی اما ای من الاحکام لازمنا چې به موږ کوم لازم شوی دی من الاحکام یعنی د احکام کوم حکم به موږ لازم دی ابتداء ربانه لازم دی سميت عزيمة لأنها في غاية الوكادة وليس عبارة دا يوجد الشلوخة اما هغه حکم لازمنا چې موږ باندې لازم شوی دی ابتداء نګوره یو عبارت یو جز اما معنا د من الاحکام دو جزء لازمنا چې موږ لازم شوی دی 3 جزء او ابتداء 4 جزء د عزیمت په تعریف کې شول سمیت عظیمه اوس وجه تسمیه بیان دي عظمت تعظیمت پوری وي مولوی صاحب
وی لانها فی غایت الوقادت وی ځکه مولوی صاحب دا په کامل درجه کې مضبوط والی کی وی هغه انتهایی درجه وقادت چې مضبوط والی باغی کی او دغه کم شی چې په کامل درجه مضبوط والی کی هغه تعظیمت ویل کی علاج د څه ویل کی عظمت وینه شولې مولوی صاحب سمیت عظیمه دا مسما شفا عظیمه معنی ولی لان ذکر عظمت چې فی غایت الوقادت دا په کامل درجه مضبوط والی کی او کم شي چې په کامل درجه مضبوط والی کی عظمت ورته وینو اوس د دې دلیل پیش کړ چې دا ولی په کامل تور معنی په مضبوط والی کی دا ولی دا غي دلیل پیش کړي لوقادت سببها و اصل کې دې سبب کامل تور معنی موجود دی مضبوط سبب موجود دی دا وجه دینا چې سبب مضبوط دی او هو کون الامر مفترضا للطاعه هغه دا چې امر کړي په عظمت معنی مولوی صاحب دا غي طاعت فرض دی مفترض الطاعت دی یعنی طاعت فرض دی او وکون الامر کې د الامر دی مفترض الطاعت مفترض الطاعت معنی چې طاعت فرض دی به حکم به حکم معنی امر کو هغه کې طاعت فرض دی ولی ذکر چې انه الہنا ازمن الہ دی ذکر طاعت فرض دی ونحن عبید من غلامانی بندگانی واقسام العظیمه ما ذکرنا من الفرض والواجب دا دویم باسته مولوی صاحب وسبب اللغوی او اصطلاحی تعریف وکنا بلکې وجه تسمیه مو ذکر شولا او وس اقسام بیانې وین اقسام یا غدي چې کوم ذکر کړي واجب فرض واجب سنت او نفل فرض چې بدلیل قطعی ثابت وي واجب چې به یو دلیل ثابت شوبه پکې وي سنت چې کولی اولا یو په ترک معنی سریتا ملامتیا ملاویږي خدا د سنن هدا حکم او نفل چې کول او نه کول دواړه جایز وي او کول بهتر وي نذیر شوی واما الرخصه فعباره عن اليسر والسهوله وفي الشرع صرف الامر وليس برخصت لغت کی اسانتیا او سہولت ته ویل کی خپل کتاب ول ذکر کړي پرونم ویلیو واما الرخصه ور چې رخصت دی عبارت دا عبارت دی لغت په اعتبار سره ان اليسر د اسانتیا نو د سہولت نه وفي الشرع لکبر وګورئ مولوی صاحب حسامی کې تعریف کړي دي اسم لما بني على الاعذار على اعذار العباد دا نوم دا حکم دی اسم لما نوم دا حکم دی بني على اعذار العباد چې د بندګانو په اعذار باندې بناوي لکه دو رکعات کول عذر باندې بنا دي روزنه ول مریضي عذر بنا دي روزنه ول سفر کې عذر باندې بنا دي کوم حکم چې عذر بنا یې غي د څه ویل کېږي ونی سه رخصت ورته ویل کېږي دول اصطلاحي تاریخ په کړه دي او لغوي تاریخ ته ول وکړي دي او په شرع دا خو شو کنه لغوي تاریخ وشو او په شرع او اصطلاحي تاریخ شرع کې صرف الامر من عسر الى يسر دی لا آسان تعریف کړی دی امر اړول د اسانتیا سختیا نه اسانتیا ته خود وجه د عذر نه امر اړول یو جز د سختیا نه اسانتیا ته دو جزء د وجه د عذر نه څو جزء شو درې په واسطه د عذر سره مطلب د عذر د وجه نه چې کوم مکلف کې فروت وي او په شرع صرف الامر اړول د امر دی من عسر د سختیا نه الی یسر اسانتیا ته بواسطه عذر فی المکلف واسطی د عذر سره چې عذر به مکلف کې فروت وي وانواعها مختلفه امری سے انواع د رخصت چې دا مختلف دي دا سره برو ګرځي ته زر زر وایم مخه رخصت څلور اقسام دي اولا دو دي یو ته رخصت حقيقي ویل کیږي یو ته رخصت مجازي ویل کیږي رخصت حقيقي چا د ویل کیږي رخصت ته چې مقابله کې عزیمت فروت وي نو عزیمت به ابتداء مشروع وي او دا به د عذر د وجه نه بس رخصت همدغه تعریف دی نو که یو حکم داسیو چې ابتداء یو شان مشروع او د عذر د وجه نه بدل شوی نو د رخصت معنی په حقیقتا صادره راځي هغه ته څه ویل کیږي سبو توایو رخصت حقیقي چې په مقابله کې عزیمت پروت وي کاله وینه شولې خبره چې د کوم رخصت په مقابله کې عزیمت کامل تور معنی پروت وي هغه ته څه ویل کیږي رخصت حقیقي ولی هغه عزیمت معنی چې ابتداء مشروع ده او دا د عذر د وجه نه مشروع دی دا د رخصت تعریف هم دی بس صحیح ده او کله وس عزیمت داسې او رخصت داسې چې یا خو سره عزیمت ونه عزیمت بس داسې وي رخصت مجازي هغه ته ویل کېږي چې مقابله کې عزیمت نه چې عزیمت مقابله کې نه دا رخصت ابتداء د خپل مشروع دی دا خو به رخصت نشو کنه دا ابتداء مشروع دی موږ ته هم څه وایو رخصت دا مجازي شو دا حقيقي دوا اقسام دي یو ته حق او یو ته غیر حق وي مجازي دوا اقسام دي یو ته اتم او یو ته
غیر اتم ټول څو اقسام څلور. رخصت حقیقی حق دا چاته ویل کیږي چې یو حکم یو فعل وی فعل دا غ فعل د حرمت سبب موجود وي د حرمت حکم هم به موجود وي خو به موسم عمله د مباح کی کرامت بنه بيږي یو فعل وی فعل د حرمت سبب موجود وي د حرمت حکم هم به موجود وي دا عظمت ده خو به معاملہ د مباح کیږي بس رخصت ده او ته خیر ده حرمت دی بکنی جایز ده لکولې شي افعل د جواز حکم وي نه بيږي لکه مثال علماء ویلو سره بل منی تمانچه کی دي الکه وزنم د کفر کلمه وایا نو کفر کول دی حرمت موجود دلیل حرمت موجود ده کله دا الله ناشکری ده ادم منعم ذات ناشکری کول خو حرام وي الله پاک وسم ما غشان الله دې څنګه مخ کېو کچا در من تمانچا کلاشنکو کې خودو الله به من الله دې څنګه چې مخ کې ناشکری کول ټیکو وس ټیک نو وسم ټیک نه ده سبب محرم موجود دی چې ناشکری ونه کی الله ناشکری حرام ده حکم موجود دی ناشکری منه ده خو به تعالی معاملې د مباح سره کی دا کار دا قول کولې شي او صرف د خلی کده زړه نه دا کوم یو مولوی صاحب د دې ګڼ مثالونه دي وسامي کیګه رخصت حقیقی حق دم رخصت حقیقی رخصت حقیقی غیر احق رخصت حقیقی دا چاته ویل کیږي توجه چې سبب د حرمت موجود وي خو حکم فی الحال نه موجود فرق تم خیال شته کنه مخکې څه حکم فی الحال دلته به حکم فی الحال دا بل راځي وسامي کیګه حکم مؤخر وي او معاملہ وسد مباح کیږي درې اجزا دي کنه سبب د حرمت موجود وي اول کې حکم د حرمت موجود وي معاملہ وسد مباح کیږي دلته سبب د حرمت موجود وي او حکم فی الحال نه موجوده مؤخر وي معاملہ وسد مباح کیږي لکه مثال روزه د سړی په رمضان دی رمضان سړی په سفر کې دی نو ګورې مولوی صاحب سبب حرمت موجود دی د سره لپاره سبب حرمت موجود دی افطار کولو لپاره افطار کول یو فعل دی کنه یو داسې فعل دی افطار کول چې سبب حرمت موجود دی ومن شهد منکم الشهر فليصمه موجود دی کنه شهود شهر رمضان موجود دی خو حکم مولوی صاحب دا افطار حرامیدل دا فی الحال نه دی موجود مسافر په حق کې فعدة من ایام اخر پورې مؤخر دی یا د مریض په حق کې مولوی صاحب شهود شهر رمضان سبب شته حکم یې چې افطار دی حرام شي دغه افطار مؤخر دی ما ولو سره چا کیږي د مباح کیږي کولای شي نه پوهیږي څو قسمه شو په دې دواړو کې عظمت باندې عمل کول اولاد دې پوهیږي کنه په دواړو کې یعنی روزنی ولدل بهتر دي اول د مخکې صورت کې کفر د کلمه دی ونه ویلا عمل شروع په ثواب درته ملاوي خو مولوی صاحب که سفر په حالت کې درمانه چا کلاشن کې خودلو وجنم دي ګینی روزهونی سګینی وجنم دي تو روزه منی سګینی وجنم دي تو چې نزي نیسما به مل شو لګانا به ګناګاری کا څو ته ویل کی خودکشي والے حکم کې خودکشي او کیا غاړي فدایی ته نه غره خودکشي او فدایی کې فرق وي هجی دوه قسم شو دي کې دا ولنې ذکر شوی دی کتاب کې دویم نه ذکر شوی دریم قسم وصول رب مولوی صاحب د رخصت هغه قسم سبق آسان دی ښا زاد او ته وګورئ لکشان عبارت وانواعها مختلفه انواع د رخصت مختلف دي ولی انواع مختلف دي اختلاف اسبابها ځکه د رخصت چې کوم اسباب دي کنه یعنی اعذار اسباب دي رخصت سبب څوک دی عذر اعذار مختلف وي کله کله داسې عذر وي چې هغه د تقاضا کوي چې په دې عظمت عمل کول بهتره دی کله داسې عذر وي نه ماړه په رخصت باندې عمل کول بهتره دی وهي اعذار العباد وفي العاقبه خو که انجام ته راواله نو تقول الى نوعين څونه وای د جوړیږي دوا یو د حقیقی نه درخسته دی یو د مجازي رخصت مجازي درخسته احدهما رخصت الفعل یو رخصت د فعل یعنی فعل معامله ورسره مباح کیږي ما بقاء الحرمه سره د دین چې حکم د حرمت موجود وي او دلیل حرمت سبب حرمت هم موجود وي نو خبره بلندو کړي کنه بمنزله العفو في باب الجنايه مولوی صاحب لکه په باب د جنایت کې عفو کول لکه ورغوري یو سړی د قتل وکړو مقتول وارث سره مثال مقتول ورور دی هغه د قاتل تعفو کوي نو ګوره د قاتل په حق کې
د قتل دلیل موجود دی ولی قتل یې کړی دی حکم موجود دی قصاص جائز دی خدا و سبب معاملہ د قتل نه کوي معاف کوي دلیل سبب موجود حکم موجود به معاف کوي دی وجنی وانا شي خبرم خجی بمنزله العفو في باب الجنايه وذلك نحو د دې مثال بتسوي لکه مثال د اجراء نحو اجراء کلمه الكفر لکه جاری کول د کفر کلمه علی اللسان وجب معنی ما اطمینان القلب خو اطمینان قلب کې ضروری دی ښا نو بده کې سبب حرمت مشتري ناشکری کول سبب چې کم دی حکم مشتري معاملہ سره مباح کیږي کولای شي عند الاقرار د اقرار په حالت کې وسب النبي علیه السلام یا وذالک نحو سب به مجرور وي کا او په مثل د کنزل نبی علیه السلام ته کول سبب د حرمت موجود دی حکم موجود دی معاملہ د مباح کیږي څوک دی وجنی سید کولای شي دا خو ویلی مخکې کړه و اتلاف مال المسلم د مسلمان مال هلاکول سبب د حرمت موجود دی مسلمان مال چې کوم سبب دی قرآنی آیات دی یا حدیث ته لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه استعمال ولا نشن هلاکول په کومه طریقه جایز شي علم نه دی مولوی صاحب ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل کی خوراک جایز نه دی نو هلاکول په طریقه ولا جایز نه نو مال هلاکول سبب موجود دی حکم موجود دی هلاکول ناجایز دی او معاملہ وسد مباح کیږي د ولی عذر د وجنه اکراه ده او د مقابله کې عظمت پروت دی که سوچ می مولوی صاحب کني وي نبی له سم ته کنزل نه کې کفر کلمه نه وي مال نه هلاکه هم صحیح دا اولاد عظمت پروت دی وحكم دې دا دی چې انه لو صبر کړي سړي صبر کړي وي حتی قتل در دې چې دا قتل شوی وي دا مکره يكون ماجوره د باجر ملاوي دي لامتناعه عن الحرام ولي حرام کار نزان بچ کو تعظیم لنهي شارع علیہ السلام ولي د تعظیم کو دا شارع علیہ السلام نه نه ونه وسانی تغییر صفه الفعل بأن يصير مباحا في حق الله تعالی نه وسانی چې وکنه مجازي رخصت دي دوه اقسام دي کا یو هغه دی چې هغه کې پازیمت د دې مقابله کې عظمت من کل الوجوه ختم شوی یو ماده کې مزیمت نه موجود لکه هغه اثر او غبوجونه چې کوم په مخکینو متونو مانیو کم زید بالماز شکټ کې به توبه دې نه قبليږي مگر په مرګ سره غنیمت ولا جایز نه خلو کنو او صدقه علی قبليږي چې هغه اور باندې به څه قصې ته معلوم دي کنه مخکینو متونو مانیو والاغلال التي كانت عليهم دا اوس موږ مکمل ختم شوی دته اوس موږ مبارک یعنی موږ اسلام چې کله راغله د احکام په موږ د سره راغلي دي نه ډایرک موږ باندې د دې حکمونو کوم رخصت د قربان راغله تاسو باندې دی لازم یعنی کوم ځای بالماده شو انزل سره پاکي نو کدی ته موږ رخصت ویو کنه رخصت دا ته مجازي ویو ځکه ابتداء موږ تم دا مشروع ده کوم ځای بالماده شو وینځه پاکي ابتداء وګور چې د مقابله کې نور متون باندې بل شیمو دی وجنه ته څه وایو رخصت ته کوي عظمت ته ویل پکارو دا کتاب ولندې ذکر کړي دویم چې په بعضی مادو کې مولوی صاحب دویم نمبر رخصت کم یو دی چې بعضی مادو کې عظمت موجود وي دی به پورا تعریف چي چې یو شی په جمله مشروع وي ښه مشروع حکم به موجود وي او به مرسه معاملات چا کیږي په یو خاص ماده کې په یو خاص ځای کې هغه سره معاملات مباح کیږي یعنی ګویا دلته مشروع نه دی کولای شي مثال یو څور کړي د شراب سکلو ملیسیا یو سړی مجبور شو شراب سکلو ته مرداري خړو ته مجبور شو چاته مجبور شو ملیسیا مرداري خړو ته نو مرداري بارک عظمت دار چې وینه خوري او که مجبور ای الله پاک طرف حکم دی خړلې شي به ونه سر غیر باغ مولا اصله ته معلومه ده کنه دا شی دی رخصت دی نه دا کم ځکه چې رخصت راغله کم موضوع کې دلته رخصت دی سید خړلې شي خو دینه سیوا کوم نور مادي دي یعنی دې سړی نه غیر کم چې محتاج لري دنه غیر نور کم خلق دي هغه کې وسم حکم مشروع دی څه مطلب مردار نشي خړلې رسې بدی معنی دې پورا تعریف بس شي مولوی د رخصت مجازي دي ویل کی رخصت مجازي غیر اتم چې په کم محل کې حکم مباح شه په کم محل کې دا فعل مباح شوی دی دې کې دا غیر مشروع شوی دی دینه محل او دې ماده نه سوا بنور کې مشروع دی یعنی حرمت به کې باقی پاتې دی ونه ثاني دویم قسم چې تغییر صفت الفعل چې د فعل صفت متغیر شي څه مطلب
حرمت ته مباح شي به يسير مباحا في حقه چې مباح شو غره په حق د دې سړي کې صرف کا د نور په حق کې نه یعنی فی الجمله مشروع وي او بهم د بندګانو نه ساقط وي. فی الجمله مشروع څه مطلب نور مادو کې مشروع وي او په دې ماده کې صرف یعنی مشروعه ختم شوی. فمن فی حق قال الله تعالی فمن اضطر کم سره چې محتاج شي فی مخمسه د لوګي په حالت کې هغه ده کنه وذلك نحو الاکرام مطلب اکراه وي على اكل المیته څوک به زور وکي په خوراک د مردار باندې یا وګوي وشرب الخمر یا به څوک زور وکي په سکلو د شراب باندې یا وګوي دوړو صورتونو کې رسول کریم علیه السلام دا په دې ماده کې مشروع نه دی مطلب هغه حرمت پاتې نشو خو دې ماده نه سیوا کوم نورې مادي دي هغه کې حکم فل اماغه شان مشروع دی حرمت باقی پاتې دی. دې حکم سره دې حکم دار انه لو امتنع عن تناوله حتى قتل يكون آثما وليس دې حکم دار کې سری په کلاشن کو به مردار او خرګینه وجنم دی شراب اوس کګینه وجنم دی اوس کدا صبر وکي او خورینه او ځان مړ کو نو دا ګناګار دی ښا ولې دته خدای شی مباح شو مباح شی بارکه ته څوک وکي حکم وکي چې مباح شی بارکه څوک درمانه اقرار وکي چې وجنم دی کدا مباح فعل وکي وجنم دی او بل څوک نه کوي دا به ګناګاریږي ښا یو مباح فعل له څوک درمانه اقرار وکي چې تا وجنمږي په دې شرط مانی چې دا مباح فعل دی وګنه به معاف کوم به مباح فعل کول ضروری دی ښا حکم اداري انه دا سلی چې لو امتنع کمن شي ان تناوله د تناول دغه میتتین او د شرب د الخمرنا حتى قتل تر چې قتل شو يكون آثما دا به ګناګاریږي به امتناع یعنی المباح وجد ادم ليس المباح فعل نزان منکو وصار كقاتل نفس دا بده شي لکه خپل ځان چې وجلې بس ته